इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा। इस मुल्क के आफाक पर रहमत का बादल छाएगा और पाक से पाकीज़तर अपना वतन हो जाएगा। JUIPK 69 इजलास पसोकनों के हाजी खालिद का चमकनी पर याशिका की मुनक़िद शो। दबी इजलास सदारत द PK 69 अमीर फजल अमीन नाजिम कौला। दे इजलास की द PK 69 तंजीमी अहदेदारानों गन तादाद की शिरकत उको मुकर्रीनों द खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बतायारानों पाहकला खबरी अतरी ओके दा प्रोग्राम द खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुबारक दे दा कम 7 तारीख शुरा रवान दे द दे په سلسله کې مونږه دا प्रोग्राम نن منعقد کړی دی। د دې نه علاوه د څلور شپږ پروګرام مونږه په خپل PK کې په خپل یوشګانو کې هغه هم وکړ د دې لپاره چې د عوامو وخت یو میسج ورورسي او عوام را بیدار شي چې دا کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ د مینې اظهار دی نو الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي। الان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیدایش کې د امتی ناره والد امتی आवाज کړي کله چې دنیا نه پرده کېږي د امتی صدا لګي دا غي نه علاوه هر ټیم د پاره د خپل امت د پاره هر قسمه تکلیفونه او سخت برداشت کړي دي چې زما امت ته خیر ورسي او زما امت صحیح مسلمانان شي۔ نو عزتمن مسلمانانو ورونو دا کوم پروګرام چې په 7 تاریخ باندې کېږي نو دا صرف د مسلمانانو یو شومنټ دی، یهودو ته او غیر مسلمو ته صرف دا خبره ظاهرول غواړي چې او شکر دې نن مسلمانان ژوندي دي لامړي نه دي۔ نو زما دغه گزارش دی د ټول ورته مې دغه درخواست دی چې د 7 تاریخ د پاره چې هر قسمه یو د پټي خبره هم نه د چیرې د جیوی دی نه چې اوسره ځانته مسلمان وای کنه نشلې دی کې پیپلې دی که مسلم لیګي دی که د هر پټي سره د تعلق ساتي او دی و چې مسلمان یم دا د ختم نبوت کانفرنس دی د لپاره هر مسلمان لپاره دی چې د پټي نه هټ کر راشي او پدیشه کې شرکت کی دا به الله پاک د نجات یو ذریعہ وګرځي چې دا د 7 سپتمبر د ختم نبوت حواله سره دا میټینګ وشو او پدې کې موږ سره ټول د سونا یونین کونسل دي زموږ د PK 69 پدې کې شرکت وکړو دي کې موږ ټول عمرا او نظما ټول راغوښتیو او دې ته موږ د دعوت ورکړیو چې موږ سره پدې میټینګ کې شرکت وکړي نو الحمدلله ټول موږ سره پدې کې شرکت وکړو او یو کامیاب میټینګ زموږ د PK 69 د ختم نبوت حواله سره وشو۔ په اخر کې د ختم نبوت کانفرنس د کامیابی لپاره خصوصي دعا وشوه وجا سبحان چمکنی دیوی چمکنی अब लश्कर-ए-इस्लाम से